وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تا سوال کړی دی چې د الله او رسول لپاره عشق لفظ استعمالول څنګه دي. جواب د دې دا دی چې دا الفاظ د الله او د رسول په حق کې استعمالول ناروا دي، حرام دي. او څوک چې د الفاظ استعمالي نو دا انتهایی د عربو د لغت نه جاهله دی، ناخبر دی. که دته دا پته ولګي چې د عشق معنی څه ده، د چا په منځ کې د عشق کېږي، نو دی به د الله او د رسول باره کې د الفاظ استعمال نه کړي، په خوله به یې رانولي. بعضې بدعتیانو فرقو کې هغوی دا لفظ استعمال کړی دی د خپل ځان او د الله په منځ کې، والعیاذ بالله. دا انتهایی جهالت دی او دا د هغوی دروغ دي. عشق چې کوم دی نو دا د سړي د ښځې په منځ کې او د دې په نتیجه کې چې څه د هغوی د یو بل سره تعلق راځي، که هغه حرام وي که حلال وي، هغې ته ویلی کېږي. دغه عشق دی. شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله الفتوى الحمویة الکبرى کې د ابو عبدالله محمد بن خفیف نه نقل کړي چې هغه په خپل کتاب کې ویلي دي چې دغه د کتاب نوم دی اعتقاد التوحید باثبات الاسماء والصفات. هغه وایي چې زمونږ د عقایدو نوې عقیده دا ده چې الله ته د عشق لفظ استعمال نه کړو. بیا د دې وضاحت وایي کړی دی چې دا جایز نه دي، ځکه چې د الفاظو معنا د کوم ځای نه چې دا ټکی راغستی شوی دا د هغې په وجه حرام دي، او بل دا چې په شریعت کې دا لفظ د الله د رسول دپاره د الله دپاره نه دی راغلی. او وایي کم از کم هغه وایي چې موږ په دې باره کې دومره ویلی شو چې انه بدعة ضلالة، دا لفظ استعمالول بدعت او ګمراهي ده. او کوم چې الله تعالی محبت ذکر کړی دی په قرآن کې د خپل ځان دپاره، هغه کافي دی موږ دپاره. محبت الفاظ استعمالول پکار دي. امام ابو الفرج ابن جوزی رحمه الله تلبیس ابلیس کې وایي کله چې هغه د صوفیانو بد عقیدګي ذکر کوي نو فرمایي چې سراج ویلي دي چې ما ته دا خبره راورسېده چې ابو الحسین النوري هغه باندې غلام الخلیل هغه دا ګواهي ورکړه چې دی ابو الحسین نوري ووایي چې انا اعشق الله وهو یعشقني، د الله سره عشق کوم او الله ما سره کوي. یا دا عکس دی چې غلام الخلیل چې کوم دی دا خبره وکړه، ځکه چې دې کې بیا جواب دا دی چې نوري ورته بیا په جواب کې وویله چې ما د الله نه اورېدل چې دغه الفاظ نه استعمالوي، بلکې الله فرمایي چې یحبهم ویحبونه. عشق الفاظ الله نه استعمال کړي. سورة مائده 54 آیات کې الله فرمایي الله د دې خپل بندگان سره مینه کوي او دغه بندگان د الله سره مینه کوي. محبت دا عشق چې دی نو څه اوچته مرتبه د محبت نه ده. قاضي ابو یعلا رحمه الله وایي چې حلولیه د صوفیانو یوه ډله ده. د هغوی عقیده دا ده چې یعنې حلولیه ورته په دې وجه وایي چې الله تعالی په دې ټول مخلوق کې ننوتی دننه. نو هغوی دا عقیده ساتي چې الله تعالی چې دی نو د هغه سره عشق کولی کېږي. او دا ابو یعلا دا خبره چې دا د هغه کتاب کې د المعتمد فی اصول الدین صفحه 76 کې الفاظ یې داسې دي چې وذات الباری لا يجوز ان تعشق، د الله تعالی ذات چې کوم دی نو دا جایز نه ده چې د هغې سره عشق وکړی شي. خلافا للحلولیة فی قولهم، په خلاف د هغې حلولیه چې د صوفیانو یو ګمراه ډله ده چې هغوی دا خبره کوي چې انها تعشق، د الله تعالی ذات سره به عشق کېږي. نو امام ابن جوزی رحمه الله د ابو یعلا د قول د نقل کول نه وروسته فرمایي چې دغه صوفیان چې دا خبره کوي نو دا جهل دی په درې وجو باندې، دا جهالت دی په درې وجو. یو وجه دا ده چې دا نوم چې کوم دی نو دا غلط دی، ځکه عشق چې کوم دی نو د لغت والو په نسبت باندې دا صرف هغه چا دپاره وي چې د هغې سره نکاح کېږي، لکه ښځه. دویمه وجه دا ده چې د الله تعالی صفات خو دا هم توقیفي دي، منقول دي. هغې ته به ګوري چې کوم الفاظ د الله نه رانقل دي، د هغه رسول د هغه لپاره استعمال کړي دي، چې هغه لفظ یحبو د محبت کول، یعشق لفظ دا نه دی رانقل. الله محبت کوي و یحبو د هغه سره محبت کولی کېږي، او داسې نه ویلی کېږي چې یعشق د هغه سره عشق کولی کېږي. او درېیمه وجه دا ده چې دغه کس چې ویلي چې الله ما سره عشق کوي، ما د هغه سره عشق زه کوم، نو دا دته کوم ځای نه پته ولګېده چې الله ما سره عشق محبت کوي. دا خو دعوه ده بلا دلیل. داسې ابن ابي العز د العقیدة الطحاویة شارح چې کوم دی هغه چې کله د محبت مرتبه ذکر کوي نو اومه مرتبه پکې د عشق ذکر کوي، و چې دا هغه
د حد نه زیات محبت ته ویل کېږي چې د هغې نه یره کېدی شي په هغې محبت کوونکي باندې دې حد ته ورسېږي چې په هغه باندې یره کېدی شي چې دا خراب شي. لیکن هغه فرمایي چې په دې سره به د الله تعالی صفت نشي کېدی، د الله دپاره به نه استعمالېږي چې الله تعالی عشق کوي نعوذ بالله، او نه به بنده دپاره دا استعمالېږي چې بنده د خپل رب سره عشق کوي، بلکې محبت لفظ به استعمالېږي. اگر کوئی بعض خلکو دا لفظ استعمال کړی دی خو دا منع ده، دا الفاظ منع دي، دا استعمالول نه دي پکار. وجه څه ده؟ څوک وایي چې په دې وجه شریعت کې دا لفظ رانقل نه دی د الله دپاره، او څوک وایي چې نور څه وجوهات دي د منع. هغه بیا فرمایي ولعل امتناع اطلاق ان العشق محبة مع شهوة، کېدای شي دا استعمال د منع چې کوم ده په دې وجه چې عشق هغه مینې ته ویل کېږي چې هغې سره شهوت وي. شهوت د الله او د رسول په شان کې څنګه استعمالېږي ده. شیخ دکتور بکر ابو زید رحمه الله هغه معجم المناهی اللفظیه کې صفحه 368 کې فرمایي چې هغه ټول کتاب هم په دې باندې لیکلی دی چې کوم ممنوعه الفاظ دي چې د هغې استعمال جایز نه دی. نو په هغې کې دا ټکی هم راوړی عاشق الله، د الله عاشق. بیا فرمایي چې دا هندوستان والا کوم عجم چې دي هغوی دا نومونه ږدي او داسې نور، او دا نوم چې دی جایز نه دی، ولې په دې کې بېادبي ده، بد ادب خلاف خبره ده د الله سره، بېادبي د الله ده. لفظ عشق چې کوم دی نو دا وایي مخلوق دپاره نه استعمالېږي چې د خالق سره کوي د هغوی عشق دی، د الله سره مینه کول، او نه د الله صفت په دې سره کېږي چې الله د مخلوق سره عشق کوي نعوذ بالله، دا به نه استعمالېږي. بیا هغه فرمایي صفحه 392 کې په دې عشق کې دوه خبرې دي. یو دا چې د دې استعمال د الله دپاره ناروا دی. امام ابن القیم رحمه الله وایي پکې د یوې ډلې د صوفیانو مخالفت را نقل کړی دی چې ګنې دا جایز دی هغوی وایي د الله په حق کې، او په دې کې هغوی یو اثر غوندې ذکر کړی دی چې ثابت نه دی. خو هغه فرمایي چې اکثر خلک چې کوم دي د دې په معنی دي چې عشق لفظ به د الله دپاره نه استعمالېږي، داسې به نه ویل کېږي ان الله یعشق چې الله عشق کوي، ولا عشقه عبده، او نه به دا ویل کېږي چې د هغه سره د خپل بنده عشق وکړو. په دې کې بیا اختلاف ذکر کړی دی چې یاره څه وجه ده د منع، خو منع دی بهرحال. نو دې تفصیلاتو نه څه پته ولګېده چې دا الفاظ چې کوم دي دا استعمالول ممنوع دي، یعنی علماء په دې باندې چې کوم تفصیل وکړو چې دا استعمال د دې ناروا دی، ښکاره پته ولګېده. او بیا خاص کر دا خبر چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره دا لفظ استعمالول څنګه دي. د نبی صلی الله علیه وسلم باره کې داسې ویل کېدی چې هغه عاشق یا دا زه په هغه باندې عاشق یم، او دا څوک هم چې د سنتو احادیثو هغه دلایل ګوري او داسې د صحابو چې د هغوی په ژبه باندې قرآن نازل شو او هغوی ډېر فصیح ژبې والو، نو چرې به دا لفظ هغه ونه ویني چې د صحابه کرامو چېرته د الله د پیغمبر په شان کې استعمال کړی. داسې نه دي ویلي چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره عشق کوو، بلکې هغوی به لفظ د محبت استعمالو. او دلایل ډېر شي قرآن کې هم د محبت الفاظ د الله لپاره راغلي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره، او احادیث کې خو چې ډېر راغلي د الفاظو. په دې وجه باندې عشق لفظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې هم دا ممنوع دی. او دې باره کې هم علامه شیخ بکر ابو زید رحمه الله دغه معجم المناهی اللفظیه کې فرمایلی دي چې دویم چې دی نو د دې د استعمال منع ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې، لکه څرنګه چې ابن ابي العز الحنفي په خپلو اعتراضاتو کې دا ویل دي، هغه چې کوم اعتراضات کړل د ابن ایبک په قصیده باندې، نو هغه دا وجه بیان کړل چې عشق چې کوم دی میلان دی د خواهش او شهوت سره، واجب دي چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې نه پاک وګڼلی شي، ځکه اصل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خبرونه محفوظ دی. د دې ټول تفصیل خلاصه دا شوله چې لفظ د عشق چې کوم دی دا په شریعت کې یو خود ساخته نوی لفظ راغلی دی، شریعت کې نشته، نه قرآن کې شته نه حدیثو کې. قرآن حدیث کې لفظ د حب او د محبت راغلی دی، وایي ځکه چې لفظ د عشق چې کوم دی دا عرب فصیح عرب چې کوم هغوی د هغې څه دپاره ایښودی چې هغه د سړي د ښځې په منځ کې، او دا تعلق او داسې قسمه نسبت چې کوم دی د الله او د رسول په شان کې دا نامناسبه دی، دا د هغوی د شان نه لرې خبره ده، دې وجې نه دې ته بېادبي ویلی کېږي
نو ادب دا دی چې داسې قسم الفاظ د الله او د رسول په شان کې استعمال نشي.